بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ سیشن شروع کوو مایکروټیک راوټر او اس باندې او مایکروټیک راوټر بورډ باندې. ټیک ده. راوټر بورډ بیسیکلی یو هارډویر دی او راوټر او اس چې کوم دی دا د دې سافټویر دی، اپریټینګ سیستم دی. ټیک ده. نو دا کوم سټیپس چې نن موږ کوو دا چې کوم موږ سیشن ارینج کړی دی نو دا سیم پریکټس تاسو په خپل پرسنل ماشینز باندې هم کولی شئ by installing router OS او یا که تاسو سره هارډویري پروډکشن انوایرنمنت کې کار کوئ، مطلب داسې ارګنایزیشن شته چې هغه نیکسټ جنریشن فایروال نشي افورډ کولی یا مطلب هغه سره مطلب دومره بجټ نه یا دومره غټه انوایرنمنت نه، نو راوټر بورډ چې کوم مایکروټیک چې کوم یو سولوشن دی نو هغه باندې هغه خپل هغه چې کوم یوز کیسز دی یا ریکوایرمنټس دی یا ارګنایزیشن نیډ دی هغه په پوره کولی شي. نو ټول لړم به خدای زده کول غواړي چې مایکروټیک دا څه شی دی، نو دا یو کمپنی نیم دی. ټیک ته څنګه چې تاسو سیسکو یو کمپنی ده، مایکروسافټ یو کمپنی ده، ویم ویر یو کمپنی ده، داسې مایکروټیک هم یو کمپنی ده. نو که تاسو ګوګل کې دې باره کې لږ وګورئ داسې راشئ نو موږ ته څه وایي چې دا لیټوین نیټورک اکوپمنټ مینوفیکچر، نو دا د نیټورک ډیوایسز چې کوم دی هغه څه کوي جوړي، جست لایک چې کوم څنګه سیسکو پروډکټ جوړیږي نه داسې دا هم چې دی نو د دې خپل پروډکټ دی. ښه څنګه چې په سیسکو کې سی سی ان ای ده دغه شانتي مایکروټیک هم یو ام ټي سی ان ای په نوم باندې یو سرټیفیکیشن دی. وایي نو سی سی ان ای ام ټي سی ان ای دا چې کوم کمپنی ده نو دا څه کوي وایرلس باندې کار کوي. ټیک ده. وایرلس ډیوایسز شول، دغه شانتي نیټورک سویچز شول، اکسس پوینټ شول، د دې خپل اپریټینګ سیستم دی، نور څه داسې سافټویر دی. دا د دې هغه یو اوورویو تاسو ته ما ډیفاین کړل. نن زمونږ بیسیکلی چې کوم ټاپک دی هغه مونږ څه باندې ډسکس کوو پر راوټر بورډز باندې. دا د دوی یو پروډکټ دی. ها ټیک ده. نو دا خو واړه واړه پروډکټس دي، مطلب وړوکی ډیوایس دی، مې بي د وړوکی ارګنایزیشن لپاره یوز کیږي یا تاسو د هوم یوز لپاره کولی شئ که نه. نو دا د دې یو پروډکټ دی، دلته تاسو ته ښکاري نو مارکیټ کې تاسو اخیستی شئ، دا پرایس هم لیکلي دي. صحیح ده. نو نننی دا کوم سیشن دی یا سبانۍ کوم سیشن دی نو دې کې موږ څه زده کوو د دې پروډکټ هغه انټروډکشن به زده کوو، بیا د دې پروډکټ ډیپلایمنټ به زده کوو، کنفیګریشن به څنګه کیږي، دې کې موږ سره کم کم فیچرز اویلیبل دي. پوینټ پوهیږئ که نه؟ هغه به داسې حساب وي که نه چې د مایکروټیک په خپل کنسلټني، مطلب ته چې بسار افغانستان کې او تاته یو ضرورت دی که نه چې ته وایې چې یاره ماته یو ډیوایس پکار دی، مایکروټیک سولوشن پکار دی، نو هغه به وګوري چې یاره ستا چې کوم ارګنایزیشن دی هغه کم یو دغه بیس باندې دی، مطلب د هغې څومره ایریا ده، څومره یوزرز دي، څومره اپلیکیشنز دي که نه، څومره وین لینکس دي، نو د هغې په بیس باندې به بیا هغه تاته یو بیسټ سولوشن درکړي. برابر راوټر بي دې کې بیا ما دلته کې یو ډیپلایمنټ کړی و، هغې کې ما به خیال هغه تقریبا 55,000 روپیز باندې یو ډیوایس اخیستی و. زه ګورم چې هغه کوم یو مایکروټیک راوټر تینګ داسې بلیک کلر یو ډیوایس و، دا یو ډیوایس و. نو که تاسو د دې دغه وګورئ دا سایټ ته لاړ شئ نو دې کې بیا تاسو ته د دې هغه دغه پته لګي که نه چې دا کم ماډل دی، دا بیس باندې. نو دې بیا تاسو کتی شئ دا چې کوم ډیټا شیټس وي که نه یا پروډکټس ته لاړ شئ نو آل پروډکټس کې تاسو ته بیا ښیي که نه. که ته راوټر بورډ ته راشي نو موږ فلحال فوکس پر راوټر بورډ باندې دی. د دې چې کوم هغه لاړ به شو لیټ سپوز دلته رالم نو دې کې بیا مختلف موږ سره دا دغه دی پروډکټ دی که نه، دا خو دننه هغه هارډویر تاسو ته شو کړی دی خو داسې قسمه دغه تاسو ته ښکارېدی شي زموږ چې دا ویب سایټ کولاو شي. نو ما خپله باندې دا یو دغه کړو. او انټرسټینګ پوینټ دا دی چې دا کوم کار موږ کوو که نه نو دا چې کوم طریقه تاسو یې زده کوئ نو دا سیم طریقه تاسو په دې ډیوایس هم اپلای کولی شئ، په دې ډیوایس هم اپلای کولی شئ. هغه بیسیک دغه تاسو ته راشي.
تاسو کې زیاتره سټوډنټ الریډي سیسنه والے دي کنه نو سیسکو راوټر چې موږ کنفیګر کوو نو کنسول پورټ په ترو باندې موږ کنیکټ شو پوټي سافټویر یا داسې بل یو سافټویر موږ استعمال کوو موږ سو کو هغه اکسس ټیک ده نو د ټولو نه لومبه خو موږ ته دا نالج پکار دی چې مایکروټیک چې کوم راوټر بورډ دی داغه کم کم فیچرز موږ سره اویلیبل دي دا یو ضروري خبره ټیک ده نو دې کې کم کم فیچرز دي لږ دا ډیسکس کو بیا راځو پراپر دغه دې کې لیکلي ګوره Microtech router OS is the operating system of Microtech router board hardware. نو راوټر بورډ هغه هارډویر دی او راوټر او اس د دې څه شی دی operating system دی به څه ویلي دي بیا موږ ته وی چې it can also be installed on a PC and will turn it into a router with all the necessary features دې کې موږ راوټینګ کولای شو دې کې موږ firewall configure کولای شو دې کې موږ bandwidth management کولای شو as a wireless access point use کولای شو backhaul link use کولای شو hotspot gateway use کولای شو VPN server use کولای شو او نورم داسې یو سټوري پوهیږئ دا موږ سره یو اپریټینګ سیستم دی او په کوم یو لینکس وی ورژن 2.6 کرنل بیس باندې دا جوړ شوی دی ټیک ده نو دا دغه کولای شي نو که تاسو ځان خپل دغه باندې پریکټیس کول غواړئ خپل پرسنل ماشين باندې نو هغه لپاره به تاسو څه کوئ رومبنه سټپ بدای نه ویمیر ضرورت نشته رومبنه سټپ دا لري چې تاسو بلاړ شئ د مایکروټیک سایت ته او الته کې به څور کوي مایکروټیک راوټر او اس ډاونلوډ وو ټیک ده نو دلته راشئ تاسو به ځان ته دغه به ډاونلوډ چې کوم دغه دی کنه د دې لیټیسټ اپریټینګ سیستم دی هغه تاسو ځان ته ډاونلوډ ټیک ته مال لري ډاونلوډ کړی دی نو هغه ماته ضرورت نشته نو زه ګورم چې کوم یو موږ سره دی لیټ سپوز ماته x86 والا پکار دی نو دلته رالم دا هو ایکسترا پیکیجز دی مین پیکیج کوم یو دی دا یو دی دا ما ډاونلوډ رومبنه سټپ خدا شو ټیک ده تاسو ځان ته یو ISO به ډاونلوډ کړئ صحیح شو بیا به څه وکړئ USB به بوټیبل جوړه کړئ نو USB چې بوټیبل جوړوي نو روفس سافټویر به یا استعمال کوي یا به داسې نور USB سافټویر دی هغه باندې به تاسو USB بوټیبل جوړه کړئ بیا دریم سټپ دا دی چې تاسو ته یو هارډویر پکار دی ټیک ده نو یو عام CPU به راواخلئ چې هغه کې کم از کم 4GB یا 2GB ریم ټیک ده یو 1 کور CPU یې پکې وعلیکم السلام او تاسو سره هغه کې تقریبا 20GB ډیسک او مینیمم 2 نیټورک اډاپټرز پکاري نو تاسو کې ماته څوک ویلی شي چې دوه اډاپټرز ولې پکاري مطلب بدای چې مونږ به دا هارډویر دا چې کوم زمونږ مایکروټیک هارډویر دی تاسو آی تھنک چې زیاتره سټوډنټ به داسې چې هغه ته به د فایروال نالج هم نه تاسو دا کنه اډاپټرز ولې پکاري ګوره تاسو فایروال یوز کړی دی چرته ګوره دا یاد ساتئ کنه د بدام ډیسکس کوو چې مطلب زمونږ او تاسو خو زیاتره ما سټوډنټس کتري دا غو سوچ سي هغه وی چې کله نتورک جوړیږي نو دا یو سوئچ لګیدلی ټیک ده او دلته کې ماشينز لګیدلی اسې ده کنه او مطلب سرورز لګیدلی او بیا انټرنیټ کنیکشن راغلی ټیک ده نو زیاتره چې کوم سټوډنټس دي چې کوم فایروال نالج وسره نه یا مطلب پروډکشن انوایرنمنت پته ورته نه کنه
نو هغه صحیح دا هغو دا سوچ چې دلته ډي اس ال لاین لګېدلی داسې او دا دلته لګېدلی انټرنیټ ورته میلاویږي او دلته کې زموږ سره دا سرورز لګېدلی پوهېږئ داسې سټوري ده که نه دا یاد ساتئ چې څومره ارګنایزیشنز دي د هر ارګنایزیشن د خپل نتورک د سکیورټي لپاره هغه څه لګي فایروال به لګي مختلف آپشنز کېدی شي ټیک ده نو دا ډي اس ال په ځای باندې ړومبی څه لګي دلته دا موږ دې ځای نه لرې کړو دلته موږ یو هارډویر کېدو یا سافټویر کېدو پوهېږئ نن سبا خو ورچلایزیشن ټیکنالوجي ده نو فایروال هم زمونږ ورچوال اپلاینس وي ټیک ده دا سټوري دا فایروال مختلف کېدی شي سیسکو ایس ای فایروال هم کېدی شي سوفوس فایروال هم کېدی شي دا فورټینیټ فایروال هم کېدی شي پالو الټو هم کېدی شي پی اف سینس هم کېدی شي مایکروټیک هم کېدی شي سټوري پوه شو دا زموږ سره مختلف سولوشنز نو فایروال کې بیا همیشه د پاره چې څومره فایروال لازم نو مینیمم هغه کې یو وین پورټي او بل پکې کم پورټي لین پورټي پکې نو وین پورټ ته انټرنیټ ټرمینیټ شوی لین پورټ د دې کمیونیکیشن لپاره ټیک ته نو فار ایگزامپل زمونږ لین آی پی دا 10.0.0.1 دا ټیک ده او زما وین پورټ آی پی دا سپوز د ډي اس ال په رینج کې ځکه چې زما ډي اس ال موډم چې کم دی نو هغه دلته 20.1 دی داسې حساب نو دا لاین چې کم دی دا ډایرکټ ستا انټرنل سویچ سره نه ټرمینیټ شوی ها دا څه لګېدلی دا داسې یو سیناریو لګېدلی بیا ځینې ارګنایزیشن داسې مې چې هغې کې ډي ام زی نیټورک جدای ډي میلیټرایز زون دا ټرم ځان سره یاد ساتئ دا تاسو بیا ځان له خپله باندې په دې باندې څه کولی شئ ریسرچ کولی شئ کتی شئ که نه چې یاره ډي ام زی څه ته ویلی کېږي ښه داسې ارګنایزیشن هم وي چې هغه دوه وین پورټس ولګوي مطلب یو وین لینک ډاون شي نو هغه زموږ سره دویم لینک چې کوم دی نو هغه صحیح هغه زموږ سره اپي یا کار کوي دا سټوري ښه داسې فایروال هم شته چې هغې ته منځ ته دا ډي اس ال موډم نه وي ډایرکټ ستا د آی اس پي نه آی اس پي پېژنئ تاسو انټرنیټ سرویس پرووایډر پاکستان کې کم کم آی اس پیز دي پی ډي سی ال دی نیاټل دی سټام فایبر دی مختلف دي که نه نو دا پاسبیلیټي هم شته چې ته دا آی اس پي نه دا لینک راشي ډایرکټ چا سره ولګي په دې فایروال سره ټرمینیټ شي ډیپینډ ساتي که نه نو دغه سټوري ده نو دا کیسه مې دا کوله که تاسو سره بجټ موجودي نو مارکیټ ته لاړ شئ ځان له د مایکروټیک راوټر بورډ چې کوم دی هغه به څه کوئ هغه به واخلئ نو د هغې یو انټرفیس ته به انټرنیټ ټرمینیټ کوئ او بل انټرفیس به تاسو د خپل سویچ سره څه کوئ ټرمینیټ نو دې کې که بیا تاسو سره وایرلس یوزرز وي نو ته به کې بینډویث مینجمنټ هم کولی شي بینډویث مینجمنټ دی چې سپوز تا ته ډي اس ال لاین راغلی دی 100 MB او ته وایې چې یاره زه ماجد یوزر ته 1 MB لینک ورکوم عدنان ته 2 MB انټرنیټ ورکوم پوهېږئ که نه نو په هغې بیس باندې تاسو څه کولی شئ هغه خپل یو سیناریو جوړولی شئ کیسه پوه شوئ که نه ښه که انکیس فایروال تاسو راوټر بورډ نشئ اخیستی نو بیا دا پاسبیلیټي کېدی شي چې دا فایروال لرې کړئ منځ نه ځکه چې تاسو سره بجټ نشته دا یو سی پی یو راواخلئ دا دلته داسې ولګوئ پوهېږئ که نه او بیا څه وکړئ دا مونږ راوالو دلته مونږ ولګو او په دې هارډویر لپاسه څه انسټال کړئ مایکروټیک راوټر او اس پې انسټال کړئ نو څه پې انسټال کړئ راوټر او اس د سټوري پوه شوئ نو نن مونږ دا زده کوو چې یاره په یو هارډویر لپاسه
راوټر او اس په تاسو څنګه انسټالوئ. ټیک ده. چې راوټر او اس انسټال شي بیا به مونږ یې زده کوو چې یاره دا راوټر او اس یا مایکروټیک چې کوم دا انټرفیس دی دا به مونږ اکسس کوو څنګه. د سیسکو په کیس کې خو تاسو څه وکئ کنسول کیبل کنیکټ کړئ او ډایرکټ څه وکئ اکسس یې کړئ که نه. نو دا به څنګه اکسس کوو دا طریقه به یې زده کوو. دا هغه زموږ سره سټوري ده. کلیر دی. اوس که یو کس وي چې زه ځان له سی پي یو نشم اخیستی ټیک ده او دا خو زه مارکیټ ته به ځم او 4 جی بی ریم والا مشین به اخلم 1 کور سی پي یو دا خو ځان له تقریبا که ډېرې کمې نو 10-12,000 15,000 روپۍ خرچه خو به دا راځي که نه. نو دا پاسیبلیټي هم کیدی شي چې تاسو ټولو سره لیپټاپ شته. څومره ریم دی پکې 8 جی بی ریم دی پکې. نو دا هم پاسیبلیټي شته چې دا ستاسو هارډویر دی لیپټاپ دې له پاسه آلریډي وینډوز 10 به تاسو انسټال کړي که نه. نن سبا خو ټول د وینډوز 10 زمانه ده. هو تاسو وینډوز 10 انسټال کړی ده او بیا وینډوز 10 له پاسه به تاسو څه انسټال کړئ یو سافټویر به انسټال کړئ چې هغې ته ویلی کېږي وي ایم ویر ورک سټیشن. نو وي ایم ویر ورک سټیشن باندې چا کار نه دی کړی. تاسو پې نه دی کړی تاسو پې هم نه دی کړی. ښه نو داسې به وکړئ جناب سباني سیشن ته راځئ یوټیوب ته به لاړ شئ دلته کې زما چینل ته به راشئ ټیک ته سبسکرایب کوئ مو خیر دی مړه موږ بې پیسې نه ګټو. ښه او دلته به راشئ وي ایم ویر ورک سټیشن ته. دا پلی لیست کې دا ما یو 2 ویډیوز ورکړي دي اردو کې دي نو دا ویډیو به وګورئ ټیک ته او بیا به راشئ چېرته بیا به دې دویم ویډیو ته راشئ. نو دا دواړه ویډیوز به خامخا د سباني کلاس ته چې راځئ نو دا به خامخا وګورئ ټیک ته. نو چې تا او په لیپټاپس کې ځان ته دا انسټال هم کړئ. ها دا وي ایم ویر ورک سټیشن انسټال کړئ. زما چې څومره ایم سی سی سټوډنټس دي هغو خو آلریډي انسټال کړي دي خو دا چې کوم سیسکو والا دي نو دوی له پکار ده چې وي ایم ویر ورک سټیشن چې کوم دی نو هغه انسټال کړئ د خپل مشینز باندې. ښه دی ښه ګورئ اوس ښه نو سپوز تاسو ځان له لیب جوړول غواړئ دا چې کوم زمونږ ټریننګ دی مایکروټیک ته نو په دې ټریننګ کې به مونږ ځان ته دا چې کوم 2 ورځې سیشن دی دا به زه سایټ ته کړم. په دې 2 ورځې سیشن کې به مونږ څه زده کوو ټیک ده. نو لومبی خو به دا زده کوو چې انسټالیشن آف راوټر او اس بیا به څه زده کوو introduction to WinBox ٹھیک تھا. بیا accessing of MikroTik router OS or router board using WinBox ٹھیک تھا. داغه نه پس زده کو basic configuration کې به صحیح IP assignment ٹھیک تا. داغه نه پس صحیح دا راغی د موږ سره بل داغه نه پس صحیح WAN port configuration داغه نه پس صحیح بلکې یو کار وو کوم دا دې تبراش DHCP server configuration on LAN port. ها بل بسې net enable دا به زده کوو چې how to enable net دا چې موږ وګورو دا بیسیک شوزونه دا غي نه پس په موږ صحیح زده کوو bandwidth management به زده کوو ټیک تا. دا زموږ ټاسک دی دا چې تاسو زده کړئ نو خامخا بیا تاسو څه کولای شئ په خپل سی ویز وغیرہ کې دا لیکلی شي چې موږ مایکروټیک باندې کار کړی ټیک تا. خا زموږ لیب به څنګه وي لیب به زموږ دای چې موږ ته پکار دی یو سویچ او هغه سویچ سره موږ ته کم از کم 2 ماشینز پکار دي PC1 پریکټس لپاره او بل وسه پکاري PC2 په پکاري. نو دې ماشین کې که وینډوز 10
که وینډوز 7 ای که لینکس ای اني اپریټینګ سیستم کې دی شي. ها دا شو دوه موږ سره مینجمنت دا آداب ماشینز پکار دي. یو موږ سره پکار دی راوټر بورډ یا راوټر او اس. نو موږ به دې ته نوم ورکو مایکروټیک بولیږو. نو که تاسو که هارډویر سبا به موږ سیشن کې موږ سره هارډویر ومي. نو I will also show you the hardware. ها چې هارډویر کم یو هارډویر دی. ها نو هغه به موږ زده کوو. بل موږ ته څه پکاري انټرنیټ کنیکټیویټي به پکاري. ټیک ته نو DSL به ولګو او دا به د دې مایکروټیک د وین پورټ سره کنیکټډ وي. صحیح ده. او که موږ سره ټایم میلاو شو دا بلو کلر کې چې زه لیکم نو ضروري نه ده چې دا دې موږ خامخا وکړو. خو که موږ سره ټایم میلاو شو نو موږ به یو اکسس پوینټ کنفیګر کو وایرلیس والا. او د کلاس کې به تاسو داسې وکړئ چې تاسو به خپل ماشینز چې کم دي دا لیپټاپس وغیرہ دا به دې سره کنیکټ کړئ. نو موږ به پکې وایرلیس یوزرز والا لیب هم وکړو. ټیک ته. حالانکه دا لیب تاسو په خپل هم کولی شئ. ها WU مطلب دا دی چې وایرلیس یوزرز چې کم دي نو که هغه موږ سره پکې انوالو شي. نو کوشش وکړو نننی سیشن به زمونږ په یو لیپټاپ کې، سبانه سیشن چې کم دی هغه به لږ کمپلیکیټډ وي. کمپلیکیټډ مینز دا دی چې زه به بیا خپل لیپټاپ چې کم دی د یو وایرلیس ډیوایس سره بیا کیبل باندې کنیکټ کوم او بیا به تاسو د هغې سره داسې کنیکټ کړئ. نو نننی لیب به مونږ انتهایي سیمپل یوز کوو ځکه چې سبا تاسو راځئ نو چې اټلیسټ تاسو څه کړي په دې باندې ځان ته لیب جوړ کړي، پریکټس هم کړي. صحیح ده. سبا به کلاس کې هغه کس کینی چې چا ځان ته الریډي لیب جوړ کړي او راغلی. ٹھیک ده. نو دا سټوري ده. نو که دا لیب تاسو جوړوئ نو دا سیم لیب اوس مونږ په ویم ویر ورک سټیشن کې به ځان ته څنګه جوړو. ٹھیک ده. نو د بلو کلر تی سایت ته کوي او فلحال دا بلیک کلر والا چې کوم پورشن دی دا به مونږ په خپل ویم ویر ورک سټیشن کې څنګه جوړو. ښه نو دا یاد ساتئ چې کله مونږ ویم ویر ورک سټیشن انسټال کو دا ټایپ 2 هایپروایزر دی په وینډوز 10 باندې یا په وینډوز 7 باندې. نو بای ډیفالت زمونږ سره په ویم ویر ورک سټیشن کې یو دوه ورچوال انټرفیسز جوړ شي چې یو ته وی ایم نیټ هوست اونلی ویل کېږي او بل ته وی ایم نیټ 8 نیټ اپشن ویل کېږي او دریم اپشن زمونږ سره بریج اپشن دی چې هغه بای ډیفالت مونږ سره اټو موډ کی. ٹھیک ده. دې مطلب سره په دې باندې باس کوو. نو مونږ به داسې وکړو جناب دا بریج مطلب دا دی چې بهر فزیکل. نو دا لیپټاپ زما دا وګورئ دا چا سره کنیکټډ دی وای فای سره. نو مطلب دا دی چې دا زمونږ د کوډ لینکس هغه DSL موډم دی او زما لیپټاپ په څه باندې کنیکټډ دی په وای فای باندې کنیکټډ دی. نو که تاسو دا لیب کول غواړئ د مایکروټیک ته ټیک ده نو هغې دپاره به تاسو څه وکئ د ټولو نه لومړی بیفور کنفیګریشن آف مایکروټیک لیب لاړ به شئ ایډیټ سیټینګ کې ورچوال نیټورک اډاپټر ته. ټیک ده. ویم ویر ورک سټیشن چې کله انسټال کئ نو لاړ به شئ چېرته ورچوال نیټورک اډاپټر ته. هغې نه پس به څه وکئ چینج سیټینګ ته به راشئ او وی ایم نیټ 1 هوست اونلی به سلیکټ کئ. چې کله هم دا سلیکټ کو نو لاندې یو آپشن دی یوز لوکل DHCP سروس دا آپشن به داسې څه کوي ان چیک وکړئ. دا به چیک کی بای ډیفالت. دا څه مطلب دی د دې باندې بیا وروسته پوه کوم. ټیک ده. که څوک پې پوهېږي نو ټیک ده که نه پوهېږي به سبا بیا ډسکشن وکړو چې ما دا آپشن ولې وکړو. نو په ساده الفاظو کې مطلب دا دی دا کم سویچ چې کوم مونږ یوز کوو هوست اونلی نو په دې کې بای ډیفالت DHCP سرور څه دی انیبل دی. نو چې انیبل دی نو چې زه ورسره ماشینز کنیکټ کوم نو هغو ته به څه ورکولی کېږي او که سبا له زه په مایکروټیک کې DHCP کنفیګر کوم نو بیا به څه راځي کنفلیکټ به راځي. نو ټول نه لومړی به څه وکئ کم سویچ چې تاسو یوز کوئ هوست اونلی نو زمونږ په کیس کې به دا هوست اونلی کم یو سویچ وي دا یو وي. په پوینټ پوهېږئ. زه به اوس دا کلر لږ چینج کوم چې تاسو ته نور اسان شي. مونږ به یوز کو گرین کلر. نو دا سویچ چې کوم دلته دی
په ویم ویر ورک سټیشن کې به زمونږ وی ام نیټ 1 هوست اونلی بسې هغه بدای وایي په دې پوینټ باندې څوک پوه نه شي ماته لګوي زم پوه ګوره مونږ ته د مایکروټیک د لیب جوړولو لپاره څه پکار دي یو سویچ پکار نو هغه سویچ کته په ویم ویر ورک سټیشن کې ځان ته غواړي نو هغه کم یو سویچ دی هوست اونلی وایي کنه دا هوست اونلی سویچ دی په ویم ویر ورک سټیشن کې دا کیږي او که بیا هم نه پوهیږئ نو د سبانی کلاس نه مخکې به دغه دوه ویډیوز خامخا وګورئ لیب به جوړ کړئ ځان ته ښه چا لیب نه جوړ کړی بیا مه راځئ کلاس ته ښه بل مونږ ته څه پکار دي وی ایم نیټ دا خو راغی زموږ سره دا سویچ مطلب څه شو چې وی ایم نیټ 1 شو ټیک ده نو دا الریډي مونږ سره دلته موجود دی که نه په ویم ویر ورک سټیشن کې زموږ سره کم یو سویچ موجود دی وی ایم نیټ هوست اونلی دا خو زموږ سره راغی بل مونږ ته څه پکار دي دا خو شو دوه ماشین مونږ ته پکار دي که نه یو دا ماشین پکار دی او بل کوم ماشین پکار دی دا ماشین نو تاسو به داسې وکئ د ویم ویر ورک سټیشن کې به یو دوه وی امز جوړ کړئ وی ام 01 او په هغه وی ام 01 باندې به څه انسټال کړئ وینډوز 7 به انسټال کړو موږ لا مایکروټیک ته لا نه راځو ښه لومبۍ د هغې نه مخکې موږ ته څه پکار دی لیب جوړول پکار دي نو زه رالم جناب یو دا شو او یو مونږ سره دویم وی ام دا شو ټیک ده او دا به زه اریز کړم او دلته کې به مونږ څه نوم ورکړو مونږ به 2 ورکړو دا مونږ سره دوه ماشینز پکار دي صحیح ده نو دا دوه ماشین به څنګه جوړو سمپلی به راشئ دلته کې به وینډوز 7 سلیکټ کړو 32 بیٹ ما سره یو لایټ پروډکټ دی دې له به نوم ورکړم وینډوز 7 ډیش وی ام 01 او دې له 10 جی بی ریم هم پوره دی او د نیټورک کنیکټیویټي به چا سره راولئ وی ام نیټ 1 هوست اونلیز نه هغه داسې نه ده هغه که تا ډیفاین کړي نو اوس که تا سره ملټیپل هوست اونلی نو بیا دې حساب نو بیسټ اپشن دا دی چې تاسو اډاپټر سلیکټ کړئ نو چېرته راشئ هوست اونلی ته راشئ او دا ایکسټرا شیزونه دې لرې کړئ ښه د وی ام نه ما ساوند کارډ هم لرې کړو یو اس بي کنټرولر مې تیم لرې کړو نو چې څومره ستاسو ورچوال ماشین لایټ وي نو دومره به صحیح پرفارمنس به برابر وي ویری ګډ نو زه رالم جناب وینډوز 7 دلته رالم ځینې کسانو ته به کنفیوژن وي چې دا زه څه کوم هغه دپاره زه اوس ایکسپلین کوم بیسیکلی مونږ څه وکړل یو وینډو یو وی ام ماشین مونږ ته پکار دی ټیک ده نو چې لیب تاسو کله جوړوئ د مایکروټیک لیب نو لومبۍ به ځان ته په ویم ویر ورک سټیشن کې یو دوه ورچوال ماشینز جوړ کړئ او دواړو ته 1 جی بی ریم اساین کړئ انف دی مایکروټیک والا وی ام تم تاسو 1 جی بی ریم اساین کولی شئ نو د دې پوره لیب د پرفارم کولو لپاره تاسو ته کم از کم 4 جی بی ریم پکار دی چې تاسو پې ځان ته دوه وی امز جوړ کړئ او بیا پې څه جوړ کړئ د مایکروټیک لپاره جدا یو دغه جوړ کړئ ټول داسې حیران یې ولې نه پوهېږئ نو دا به کېږي مونږ به دا ویډیو پاس کړو که نه تاسو ګورئ زمونږ ټاسک به صحیح لومبۍ ځان ته دا لیب جوړول غواړي نو وینډوز 7 چې دوه ماشین ریډي شي ټیک ده بس دا به په ځای پرېږدئ ټیک شو ښه د هغې نه مخکې د کله چې یو نیټورک تاسو جوړوئ په هر ځای کې نو د هغې نه مخکې به تاسو څه کوئ خپل آی پی اډرس رینجز پته به لګوئ چې تاسو کوم ډي اس ایل کنیکشن دی نو که زمونږ کنیکشن دی سپوز نه ایرټل والا دی ټیک ده آی اس پی چې کوم ده
مونږ ته د هغې چې کوم ډیوایس لګېدلی دی د هغې ډیوایس آی پي څه ده؟ د ډي اس ایل د لین آی پي څه ده؟ ډي سی پي پکې څه ده؟ نو که تاسو اوس وګورئ دا زما لیپټاپ دی، دلته که زه راشم او دلته کې که زه راشم دلته او زه خپل نیټورک رینج چک کړم، ټیک ده. مونږ رالو چېرته؟ دلته رالو. You can see here نو دلته کې ماته څه وي؟ دا زما دا آی پی ده. راځئ راځئ پلیز. وعلیکم السلام. چیرې راواخله ځان. صحیح ده راوړه. څه پوه شوئ؟ نو دا زموږ سره سټوري ده چې لومبی خو دا پته لګول غواړي چې زما وین انټرفیس څه دی. ټیک ده. نو ماته دا پته ولګېده چې زما کوم وین لینک دی هغه دا دی. نو دا آی پي به اوس مونږ راواخلو او دا به چېرته ولګو؟ دا به مونږ دلته ولګو. لین آی پي 20.1. ټیک ده. دې کې چاته څه کنفیوژن شته؟ کلیر دی. چې لومبی خو دا پته لګول غواړي که هر ځای کې تاسو جاب کوئ یا چې ته مثال یو سیټ اپ جوړوئ نو دا اندازه به لګوئ چې زمونږ کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر دی هغه مونږ ته کوم موډم راکړی ډي اس ایل موډم د هغه لین آی پي اډرس چې کوم دی هغه په کم رینج کې دی. صحیح شوه؟ نو چې دا آی پي تاسو ته پته ولګي نو د دې مطلب دا شو چې ستا مایکروټیک چې کوم وین پورټ آی پي ده هغه به په کم رینج کې 20.x مطلب دا دی چې هغه به خامخا په څه رینج کې د دې ډي اس ایل موډم سره به یو شان په یو رینج کې به راځي. کلیر شو؟ نو اوس به مونږ دا ډیسایډ کړو چې زمونږ د مایکروټیک چې کوم راوټر بورډ دی د هغه وین آی پي به په کم رینج کې 20 ډاټ یو آی پي ورکوي 253 آی پي په ورکو. نو سپوز زمونږ دا به د مایکروټیک وین آی پي ښه د دې مایکروټیک ډیفالت ګیټ وی به صحیح 20.1 وي. ډي ان ایس به صحیح سپوز 8.8 سټوري پوه شوئ. دا مونږ ته پته ولګېده که نه؟ نو دا خو زمونږ سره یو دویم یو پته دا لګول پکارو یو دا لګول پکارو دا هم وشو. اوس په تاسو ډیسایډ کوئ چې زما د مایکروټیک چې کوم لین آی پي اډرس دی هغه به زه کم یو یوز کوم. نو فار ایگزامپل زه یوز کوم 10.0.0.1 نو بیا چې کوم دا وینډوز 7 ماشین دی دا آی پي به صحیح 10.0.0.2 ډیفالت ګیټ وی به صحیح او ډي ان ایس سپوز 8.8 دغه شانتي د دې ماشین آی پي به صحیح ایگزیکټلی ډیفالت ګیټ وی به دای او ډي ان ایس به دای. نو موږ ته اوس دا پته لګو دلته به راشو بیا موږ به دلته یو بل ټیب جوړ کړو چې زمونږ مایکروټیک لین آی پي څه ده. صحیح شو؟ سوري دا به مونږ ځان ته داسې جوړ کړو. دا چې کله هم کوم ځای کې نیټورک جوړوئ دا شیزونه به لومبی په کاغذ ځان ته ولیکئ. چې کله ځان له پریکټس هم کوئ که نه طریقه هم دا ده چې یو کاغذ به راوالی په هغې به ولیکئ چې یاره دا زما لیب دی. نو بیا به ته سوچ وکړې چې یاره زه به دا اوس څنګه سټیپس به زما صحیح زه به یې څنګه ډپلای کوم نو چې هغه پته تاسو ته ولګي. نو موږ به راشو موږ به ورکړو چې یاره زمونږ چې کوم کلاینټ ماشین دی کلاینټ پی سی 1 د هغه آی پي به صحیح ده.
डिफॉल्ट गेटवे به صحیح او डी ان اس به صحیح ویری ګډ دا راغی نو موږ سره بیا به چرته راشو دلته به ولیکو چې کلاینټ پی سی 02 آی پی ایډریس به صحیح بلکې آی تھنک چې دا خو زه خیر دی دا به چینج کو بیا डिफॉल्ट गेटवे is it the name of topology نه مایکروټیک بیسیکلی موږ سره یو کمپنی ده مایکروټیک راوټر او اس تاسو الریډي لیټ شوي نو په دې وجه باندې ته دا تاسو کوي نو مایکروټیک چې کوم دی دا زموږ سره یو کمپنی ده کنه د دې مختلف پروډکټس دي سویچز دي راوټرز دي وایرلس ډیوایسز دي نو نه چې کوم زموږ سیشن دی نو بیسیکلی دا پر راوټر او اس او راوټر بورډ باندې دی ټیک ته نو بیا چې کله تاسو هغه ویډیوز وګورئ نو به تاسو ته ایډیا راشي الریډي ریکارډینګ شروع دی ټیک دی جناب نو موږ سره هغه یو ماشین مونږ ریډي کړو اوس په مونږ داسې وکړو چې یو بل ماشین به مونږ وڅکو هغه به هم ریډي ستوري پوهیږئ نو we have this machine and now we have to do to make this machine ready as well کنه نو دا به موږ سره یو دویم ماشین به موږ سره راځي ٹھیک تا نو ریکارډینګ به بیا پاس کو اوکے جناب تاسو ګورئ دو ماشینز ما ریډي کړل ښا یو دا ماشین دی او بل موږ سره دا ماشین دا خو جست صرف هغه ریکوایرمنټس چې هغه موږ پوره کړل اوس مین ټاپک شروع کیږي چې تاسو به دا ایریا به څنګه ریډي کوئ نو آپشن نمبر 1 دا دی چې مارکیټ ته لاړ شم ټیک تا اول ته څه واخلم راوټر بورډ واخله هو داسې قسمه ډیوایسز دي مارکیټ کې ملاويږي نو تاسو دې کې یو ډیوایس اغسته شي هغه تاسو استعمالولای شئ یا دا شو خدا ډیوایس چې کله تاسو ګورئ نو دې کې موږ سره موږ به سپوز دا یو ډیوایس راوړو دې باندې به سبا موږ دا به سبا کلاس ته راوړم یو هارډویر به راوړم یو کسټم اوی دي نو دا هارډویر دی دې هارډویر کې تاسو ګورئ 1 2 3 4 5 پورټس دي پکې دا ټول پورټس چې کوم دي دا کنفیګرډ نه پوهیږئ دې ته آی پی اډرس وغیرہ نه یې ساين شوی په پوینټ پوهیږئ نو که تاسو فرست ټایم د دې ډیوایس سره کنیکټ کېدل غواړئ پوهیږئ کنه نو هغه د لپاره دا طریقه کاری چې تاسو به د دې ځای نه یو کیبل راوالئ ټیک شو اني پورټ سره او سبا وکئ خپل ماشینز به داسې دې سره څه کوي دا به کنیکټ کوي یو پی سي به سره کنیکټ نه د دې ټول پورټس چې کوم نه لینی نه ویني فلحال چې کوم ډیفالت حالت کې بیا وروسته به ته ډیسایډ کړئ الته کنفیګریشن به داسې کوي ته به چې دا مې وین پورټ شو او دا مې څه شو دا مې لین پورټ شو نو دا پی سي به داسې تاسو کنیکټ کړئ ها چې پی سي کنیکټ کړئ نو د کمپیوټر پی سي کې به یو سافټویر انسټال کړئ هغه ته څه ویل کیږي وین باکس دا یو انټرنیټ نه تاسو ډاونلوډ کولای شئ نو دا وین باکس چې ډاونلوډ کړئ نو دې کې به سکینر آن کړئ نو په هغه سکینر کې به میک ایډرس چې کوم دی هغه به څه شي تاسو د راوټر بورډ میک ایډرس په تاسو ته راشي نو هغه میک ایډرس چې کله تاسو سلیکټ کړئ نو بای ډیفالت یوزر نیم د دې سي اډمنی پاسورډ یې نه وایي نو انټر به شي تاسو ته د مایکروټیک هغه انټرفیس راشي پاره کې به تاسو بیا هغه چینجز کوئ نو تاسو خپل راوټر او اس شو یا راوټر بورډ شو تھرو میک ایډرس هم څه کولای شي اکسس کولای شي بیا وروسته خبره ده چې تاسو ته آی پی اډرس ورکوي هغه بیا وروسته خبره ده چې تاسو په خپل کور کې ناشئ او تاسو ډیوایس چې کوم دی هغه په افیس کې پروت دی تاسو ریموټلی هغه بیا څنګه اکسس کوئ هغه بیا جدا سټوري دی نو دې څه پورې پوه شوي کنه ها ډیوایس چې کوم دی که تاسو له څوک زوړ ډیوایس درکې تاسو په پریکټس کوئ نو لومبه به دا ډیوایس څه کوئ دا به ریسیټ کوئ نو مایکروټیک چې کوم راوټر بورډ دی هغه هارد ریسیټ دی دا سافت ریسیټ نه دی هارد ریسیټ مطلب دی چې کله تاسو دینا دا تاسو ریسیټ کوئ
نو لومبه به تی پاور لري کوي ریسیټ بټن به تاسو هولډ کوي بیا به پاور ولګو نارملی دا ټي پی لینک شو ټي لینک شو دا چې کله آن نو تاسو ته هغه ریسیټ بټن هولډ کړئ نو هغه ریسیټ شي نو مایکروټیک پرې داسې نه ریسیټ کیږي دا به تاسو لومبه اډاپټر به لري کوي پاور بیا به تاسو څه کوئ ریسیټ بټن به هولډ دی بیا به اډاپټر ورکړئ نو الو به دا بیا څه کیږي ریسیټ کیږي از اټ کلیر دې ځای پورې چاته څه کوېسچن شته ویری ګډ اوس پر راشو نو موږ سره خو دا راوټر بورډ نشته نو چې تاسو سره راوټر بورډ نه نو بیا وسه کوي یو ماشين یو پی سي برا واخلئ او هغه پی سي باندې به تاسو راوټر او اس انسټال کړئ خپل کمپیوټر به کنورټ کړئ راوټر او اس نو هغه کمپیوټر به تاسو سره ایزا مایکروټیک راوټر او اس چې کوم دی هغه کار کوي کته وای چې ما سره پی سي هم نشته نو بیا زموږ سره آپشن دا دی چې مونږ ویم ویر ورک سټیشن چې کوم زموږ دا دی دا ویم ویر ورک سټیشن به مونږ یوز کو په دې باندې به مونږ څه یوز کو یو ویم ویر یو وی ام به انسټال لکه دا مونږ سره دا ماشين دی نو زه به څه وکم یو بل وی ام به جوړ کوم زه به کلر چینج کوم دا ریډ کلر به یوز کوم نو مونږ به داسې وکړو چې یو وی ام به جوړ کو دلته او هغه وی ام باندې به زه راوټر او اس انسټال نو دا به موږ سره ایز ا راوټر مایکروټیک راوټر او اس دا شي پوه نه شوي وس پوه شوي هو دا سټوري ده ښه دا یاد ساتئ چې کوم وی ام تاسو کنیکټ جوړوي د مایکروټیک لپاره نو دا غي بیسیک ریکوایرمنټس دا دي چې 1 جی بی ریم ټیک ده تقریبا 20 جی بی ډیسک 1 کور سی پی یو او که یو کس وی چې زه ته ډیر ریم ورکوم زه ته ډیر سی پی یو ورکوم څه فائدې نشته د دې راوټر او اس خپل لیمیټیشن دي چې د دومره پوري ریم سپورټ کولی شي وایي خاله دې غره پراپر لایسنس ومي مطلب ته به د مایکروټیک نه د دې لایسنس اخلي ما سره چې کوم دی هغه کریک ورژن دی نو تاسو باغ یوز کړئ وکړه تاسو کو پروډکشن انوایرنمنت کې کوئ نو بیا پراپر ساخلئ لایسنس او کې دي چې دا وس چې کوم زما کم ایمیج دی کې دي چې هغه کې دومره فیچرز نه کم چې تاسو وس لیټیسټ ډاونلوډ کې دي چې هغه کې ډیر فیچر دي سټوري پوهیږئ کنه نو هغه بیا ځان لا مونږ صرف هغه بیسیک کنسپټ از دغه مونږ هغه کنسپټ خاطر اډاپټرز پکار دي 2 وی نیک پکار دي ورچوال نیک کنه ځکه چې ورچوال ماشين دی نو مونږ ته څه پکار دي 2 ورچوال نیټورک اډاپټر پکار دي نیټورک 1 با connected WAN port او NIC 2 با چا سره connected LAN port په VMware workstation کې موږ سره VMnet host only زموږ سره is a net کار LAN کار کوي سټوري پوهیږئ کنه نو موږ به څه وکړو چې یو VM به جوړ کو دلته داغه یو اډاپټر به موږ کنیکټ کو د بریج سره بریج مطلب صحیح بهر سره چې کوم کمیونیکیشن کوي وین چې کوم دی هغه به زموږ سره څه شي هغه زموږ سره بریج وس بریج څه ته ویل کیږي نیټ څه ته ویل کیږي هوست اونلی څه ته ویل کیږي هغه لپاره به تاسو لاړ شئ یوټیوب چینل ته زما هغه کې به تاسو VMware workstation والا یو دا ویډیو وګورئ ښه داسې او که چاته یوټیوب چینل نوم نه معلوم نو کاشف بنيري آی ټي ټرینر په نوم باندې دا زما چینل دی کې بیا تاسو دا کته شي ته پوه شئ او لین شو لین به زموږ سره څه شي VMnet 1 بشي په کې څه پوه شئ نو موږ په موږ لاړ شو چرته بلاړ شو VMware workstation ته موږ ته یو هارډویر پکار دی نو زبر راشم موږ ته وی هارډویر د څه لپاره جوړای نو تاسو وختي سټډي وکړه کنه چې لینکس کې هغه کم یو فلیور یوز کړي هغه 2 والا کنه 2.6 میرا اوچت کو داسې په دې خو پوهیږئ دا ما ولې راوچت کو هغه وختي مونږ د مایکروټیک ویب سټ باندې باقاعده وکتل نو هغه مونږ ته وی چې دا مایکرو راوټر او اس چې کوم دی د دې هغه اپریټینګ سیستم چې کوم کرنل استعمالي هغه کم یو استعمالي
لینکس والا استعمالي ایگزیکټلی بالکل نو ما ځکه هغه یوز Okay. او دا مې نیکسټ دلته رااله مې دې له مې نوم ورکو کلیر شو دا مې نیکسټ کو هارد ډیسک څومره پکار دی نو 20 جی بی مې کو څومره نیټورک اډاپټر پکار دی دوه پکار دی هسې ده که نه Yes. یو د چا سره کنیکټډ وي Yes. نو دا لپاسه چې کم دی دا به د څه سره یوز کو د وین سره به یوز کو او دا دویم نمبر به څه دپاره یوز کو host only بشي چاته دې ځای پورې څه کوېسچن نو بالکل فیل فری ټو آسک او ریم به ورکو څومره پوهېږئ د ساوند کارت ضرورت نشته او موږ سره د پرنټر ضرورت هم نشته او ایگزیکټلی بالکل یو بریج به کوي او یو به ده نو بریج مطلب څه دی دا پاسنۍ وین شو دا وین شو او دا څه شو ایگزیکټلی بالکل او د مایکروټیک والا آی اس او ایمیج ما سره الریډي موجود دی نو هغه به د تاسو سره د کلاس نه پس څه کوم شیر نو تاسو بیا هغه استعمالولی شئ دا معافی نشو اگین دوباره ورته ګورئ که چاته څه پرابلم وي نو هغه به کلیر شي یو کین سی هیر دا زموږ کنفیګریشنز دي network adapter first one is WAN دا خو ته به داسې وکړې ګوره اسانه طریقه ده ځان ته په کاغذ باندې ولیکه پوهېږې که نه چې زما دا پورټ زما وین دی او دا زما لین دی ٹھیک ده ته پوه شوئ ډیوایس پوس آن کو انسټالیشن به شروع نو موږ رالو انسټالیشن هم شروع کو د مایکروټیک how you can install router OS on hardware او دا سیم انسټالیشن تاسو په یو فزیکل ماشین باندې هم څه کولی شئ کولی شئ ها چاته نه ښکاري زه به لږ میګنیفایر آن کړم ما دا ماشین ولې دومره سلو دی ها موږ ته یو میسج راکو موږ ته وایي که نه چې نو هارد ډرایوز فاوند موږ ته وایي چې یاره دا هارد ډیسک یې راوانه غوښتو د دې وجه څه کیدی شي هارد ډیسک الریډي موږ کنیکټ کړی دی خو کیدی شي کوم کنټرولر ما استعمال کړي د هارد ډیسک والا هغه د دې مایکروټیک چې کوم دا اپریټینګ سیستم دی د دې سره هغه کنټرولر چې کوم دی هغه سره کمپیټیبل نه نو د دې ایرر به تاسو لاړ شئ په ګوګل کې به د دې څه وګورئ سولوشن به وګورئ چې یاره مایکروټیک ماته نه ده نو دا الریډي ما کتلی دی نو تاسو به څه وکئ لاړ به شئ هارد ډیسک ته د ده کنټرولر چې کوم دی هغه به څه کوو هغه به چینج کړئ کوم یو یوز کیږي ها هارد ډیسک زه ریموو کوم زه ورسره بل ډیسک اټیچ کوم هارد ډرایو ته رالم ما آی ډي ای استعمال کوم کوم کنټرولر می استعمال کو ټایپ دا بیا وګورئ ښه چې دې څه مطلب دی نو دا بیا خپل ځان له ریسرچ وکړئ ښه ولاړ به شو دا به اوکې کو اوس به بیا راشو او دلته کې به موږ انسټالیشن شروع by default of VMware workstation किया ठीक था no this is how you can install دلته یو میسج راغی مونږ ته وایي کنه چې دې کې کم کم فیچرز تا پکار دي
مونږ ته وی دا کوم راوټر او اس چې ته انسټالې تا ته کم فیچر پکار دی کته وای ماته دا پکار دی ډي سی پی پکار دی دام پکار دی دام پکار دی نو ښه خبره ده چې تاسو ا سلیکټ کړئ نو ټول فیچرز به سلیکټ شي او بیا به څه پریس کړئ آی به پریس کړئ press I to install locally کنه نو I به پریس کو do you want to keep old configuration نو زه نو old configuration نه غواړم کنه نو مې کو چې ختم شي زم ټول خالی ځای چې داغه هارد ډیسک چې ماته خالی کنو یس مې کو دا به کې نوې پارټیشن جوړیږي او زموږ سره مایکروټیک راوټر او اس انسټالیشن شروع شوی پوه شو دا هم سره دا steps هم وشو چې how you can install MikroTik router OS ټیک تا او ګورئ جناب انسټالیشن څومره زر وشو ریزن څو دا یو کمانډ لاین انټرفیس دی نو انټر کړئ بس دا تاسو سره یو سټپ مونږ چې دی نو هغه فائنلی کور کو چې how to install router OS نو دا غي سټپ نه مخکې تاسو سره ریکوایرمنټس وا تاسو ټول څه کړل هغه تاسو کمپلیټ کړئ چا څه کوېسچن شته کلیر دی ویری ګډ اوس په لاړ شو جناب چې مونږ ته څه پکار دی وین باکس پکار دی نو ما سره الریډي مونږ ته سوي سیستمز چیک راته یادی کنه نو ځان له کار نه ګورئ ښا ان به پریس کړو ځکه چې دا سیستم چیکینګ هم ځان له پورا ګران کار دی خدلته کې دا کیناستو ضرورت نشته ښا د کمانډ لاین انټرفیس ضرورت نشته موږ له سب پکار دي سمپلی موږ له داسې پکار دي چې په پروډکشن انوایرنمنت کې چې کله تاسو مایکروټیک راوټر بورډ کنفیګریشن کوئ نو سپوز تاسو مارکیټ نه ځان لدا ډیوایس راوړو وایي د دې هر یو انټرفیس سره به داسې پی سی ولګي په عام کیبل باندې فرست ټایم چې کله کنفیګریشن کوئ داسې هغه به دا به داسې کنیکټ څه پوه شوئ ښه ډیوایس په ان کې د ډیوایس په د نتورک سره نه لګوي پوهیږئ کنه دا رولز دي ښه کار یو ډیوایس بیا بلاړ شي په دې ماشين باندې به وین باکس سافټویر چې کوم دی هغه به څه کې ځانته انسټال کړي نو سپوز زموږ په کیس کې دا وینډوز 7 VM02 چې کوم دی دا یو دا زما سره هغه مینجمنت پی سی دی نو ماته وین باکس دلته پکار دی نو زه بلاړ شم ویب سټ ته بلاړ شم وین باکس په ډاونلوډ کوم دا یاد ساتئ ما سره چې کوم دا مایکروټیک ایمیج او دا زوړ دی کنه کچانه په کار نو هغه بیا هم دا کولای شي شهاب سره شته نه بیا واخلې کنه خبر درکې نو 6 پوینټ د سیده نو هغه بل درکې ګوګل کې بالکل ملاويږي خو هغه چې تاسو ملاويږي به کریک ورژن نه نو هغه به تاسو بیا باقاعده دغه کوي کنه نو بل ایمیج هم شته نو هغه بیا تاسو ډاونلوډ آی تھنک ما سره الریډي دلته مایکروټیک موجود دی زه به دا سره دا وین باکس سافټویر دلته راغلی دی ښا خیالم دی نه دا زما سره تاسو داسې کنسیډر کوئ کنه ایگزیکټلی تاسو دا کنسیډر کوئ چې ما یو کمپیوټر د خپل مایکروټیک سره اساسي سکو کنیکټ کو داسې جی ایگزیکټلی بالکل او هغه ماشين کې به تاسو وکړئ جناب دا وین باکس سافټویر و دا ډاونلوډ کې دی باندې په ډبل کلیک کړئ نو چې په دې ډبل کلیک کړئ نو په دې وین باکس سافټویر کې به دا سکینر تاسو کولاو کړئ نو دلته کې به تاسو دا راولي یوزر نیم اډمن دی پاسورډ ضرورت نشته کنیکټ وکړئ جناب دا د مایکروټیک راوټر او اس راوچت اتوماتیکلی راوچت کی مونږ ته وی چې ریپلای را نه کړو ها سکینر به شو کو دا به دا ډاونلوډ کی کنه ویم ویر نه ویم ویر ورک سټیشن کې
ورچوال ماشین کې تاسو به داسې کنسیډر کوئ ګوره ځان پوهه کې دی باندې دا به تاسو دلته راشئ سوري دا تاسو سره یو ماشین دی ټیک ته کم ماشین دی در سره دا تاسو سره دا ماشین دی دا ما ډایرکټ کنیکټ کو چا سره ها دا سو دلته الریډي ویلي دي چې دا وینډوز 7 چې دی دا د وی ام نیټ 1 سره کنیکټډ دی هم ویلو کنه چې دا کنیکټډ دی د سره دا دام دلته کې د سره کنیکټډ دی او دا هم دلته رک سره کنیکټډ دی نو تا په دې ماشین کې ځان ته وین باکس چې کوم دی هغه سکو دا تا کې خو دا صرف انسټالیشن ضرورت نه دا صرف کاپی کول دي تیار ایگزی فایل دی هغه به تاسو ته ډاونلوډ وشي نو چې دا ته ډاونلوډ کی دا دلته راغی تاسو سره نو دا سکینر به داسې اوپن کی مطلب دا به راشي دلته دې باندې به ډبل کلیک کی نو په ډبل دی کلیک کو داسې دا ډاټ 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 پور کې دی بدلته کې سکینینګ وکي هغه به داسې کنیکټ کی نو چې دا څنګه کنیکټ شي تاسو سره دا د مایکروټیک هغه پوره انټرفیس راغلی خو د ستانه لایسنس غواړي دا ته وی چې افټر 24 اورز پس په دا ایمیج چې کوم دی دا بس کیږي ایکسپایر کیږي نو خبر دار چې دی تاسو وکړئ لایسنس وکړئ نو ما سره الریډي لایسنس موجود دی وګورئ جناب ما سره دا لایسنس هم راغی اوس په موږ لاړ شو لایسنس ته او دلته کې به موږ امپورټ کیکو او هغه کی چې کوم ما ډیسکټاپ باندې ما سره پرته ده او داسې موږ انسرټ کو داسې شو کنه موږ ته وی چې ډیوایس پر ریبوټ کې زم ټیک ته ریبوټ کا دا وشو نو this is how you can licensed your microtek router OS نو پروډکشن انوایرنمنت کې باغو تعالی یو لایسنس کی داسې درکې هغه به ته داسې امپورټ کې ستا ډیوایس پر شي دا سیشن بوز بیا ډیسکنیکټ کیږي ریزن لایسنس وته موږ را ورکو نو هغه شو دې څه شو دې ریبوټ شو دا وګوره سیشن زما ډیسکنیکټ شو نو چې واپس هغه مایکروټیک چې کوم ستا راوټر او اس ته یا راوټر بورډ دی ډیوایس ته هغه چې واپس آن شي داسې تب واپس کنیکشن وته لایسنس وغوښتو ایگزیکټلی تاسو دویمه طریقې زده کړه چې how you can access your microtek router OS introduction to winbox باندې concept clear شو چې winbox څه شی دی دا یو سافټویر دی چې دا موږ ته څه فائدہ راکړي موږ ته microtek initial configuration بیا چې کله ته دا کنفیګر کیو انجینیر شي بیا براوزر باندې ته دا څه کولای شي ایکسس کولای شي آی پی پور کې بالکل براوزر باندې بیا ایکسس دې ځای پورې چا څه کوېسچن کولای شي کلیر دی اوس پور کو کنه هغه خدا سي نه دا ګوره دا تاثیر د دې ځای پورې دا طریقې زده کړو تاثیر د دای زده کړو چې دا ډیوایس تا کې خو د ځان ته کې خو او خپل ماشين دی سره کنیکټ کو او دا د ایکسس کو تاثیر د دای زده اوس په موږ زده کوو چې یاره د انټرفیسز ته آی پی اډرسز څنګه ورکو پوهیږئ کنه سب نیټ ماسک په څنګه ورکو هغه طریقې زده کوو په دې پوینټونو باندې پوه شو نو ټول لړو به موږ کم سټیپس کوو سټیپس به دا کوو چې کله دا وشي موږ به دا سټیپس کوو چې یاره د لین آی پی به څنګه ورکو او بیا به کوم آی پی ورکو وین آی پی به څنګه ورکو ها نو که زه راشم دلته کې د مینجمنت پی سي ته او مینجمنت پی سي کې زه د مایکروټیک دا چې کوم وین باکس دا سافټویر دا کولاو کوم دلته کې که زه راشم انټرفیسز ته نو انټرفیسز کې ماته څومره انټرفیسز شو کیږي کم دي 1 او 2 دا ایتر 1 چې کوم دی دا کم یو دی دا وین دی او دا ایتر 2 کم یو دی دا ماته څنګه پته ولګیده نه دا موږ ته شانتي پته ولګیده چې کله موږ د مایکروټیک لپاره وی ام جوړو نو هغه کې فرست ون چې کوم هغه ما کم یوز کړو
وین یوز کړو او دا چې کوم دویم نمبر اډاپټر او هغه ما څه یوز کړو لین ما یوز کړو هوست اونلی ما یوز کړو نه دا خو خیر څه خبره نشته دا دی باندې به تاسو ډیفرنشیشن نه کوئ نو تاسو ته ګرانه ده دا معلومول بار بار د ټول لړم به خدا سي وکړي چې آی پی انټرفیس اس طرح شه دلته انټرفیس استا په دې ایترنت ایتر 1 باندې دا چې ډبل کلیک کړئ او دا نوم ولا چینج کسر نوم ورکا وین پورت وایي او دې کمنټ کې وته لیکلم وکړه چې وین پورت ویم نت 0 وایي کنه برج چې پتی درته او دا څنګه اوکے او بیا څنګه اپلای ان اوکے راشه ایتر 2 تراشه لین پورت ورکړه کمنټ کې ولیکه چې لین پورت host only vmnet 1 suppose او دا اپلای کا اوکے دې کې څنګه نشته No, sir. دا تا ځان ته څه وکړل دواړه انټرفیسز ته نمونه ورکړل په دې پوه شوي ها دویم سټپ سره مونږ اوس غواړو چې را دې انټرفیس ته څه ورکو آی پی ورکو نو زه به راشم آی پی کې ایډرس استه ریکارډینګ کې خیر دی لیکل مکو ریکارډینګ به ملو شي چې اسانه دا کارونه به ډیر وشي نو آی پی ایډرس استه زرا لمه نو فلحال موږ سره آی پی ایډرسز ډیفاین شوی دي نه دي ډیفاین شوی نو موږ به چرته راشو پلس ته آی پی چاته ورکو Inbox. لین ته او نیټورک کې څه دی دې ځای پورې څوک پوه نه شوی د دې آی پی ورکولو ضرورت سره ما لري لیکلیم دي چې ورې څوک راځي د سیشن له چې هغه د آی پی ایډرسز کنسپټ کړی دی نو دا ګوره ما کلاس A یو ایډرس ورکو د /8 مطلب دا دی چې سیډر مطلب 255.0.0 سبنیټ پاس کړي او دا دویم ایډرس یې څه شو 10.0.0. دا یې نیټورک شو دا نیټورک آی ډی ده او دا به سمپلی څه کو اوکې ها کنیکټیویټي چې کوله د لپاره موږ دا سیم کولای شو چې د خپل وینډو 7 ته 10.0.0.2 آی پی ورکو او سبې پینکو خپل ډي اس ال موډم په دا مایکروټیک راوټر په پینکو اوس پوه شوي نو زه به راشم جناب زه به لږ دا میګنیفایر دغه کوم ځکه چې ماته لږ سلواله فیل کیږي بس تاسو گزاره کوئ نو ځکه چې دا سیشن یې لږ کلوز کړی دی دلته رالم 10.0.0.2 ډیفالټ ګیټ وی به صحیح په دې خو پوهېږئ که نه ویری ګډ نو زه به راشم سی ایم ډي ته او سی ایم ډي نه به زه جواب راکړئ Please, sir. Yes, sir. نو Exactly. دې مطلب دا شو چې ما د مایکروټیک چې کوم هغه انټرفیس او هغه ما څه کو کنیکټیویټي وشو په دې خو پوه شوئ ها اوس په څه کوو When- ها مونږ داسې وکړو چې مونږ د دې ماشین نه خپل راوټر پین کړو نو دته ما آی پی ورکړه 10.0.0.1 او دته ما ایس آی پی ورکړه کلیر شو ګډ ها جناب اوس پر راشو چرته دی مایکروټیک وین انټرفیس ته مونږ څه ورکو دې خو پوهیږئ کنه نو زه به راشم ښه دې کې یو بل انټرسټینګ پوینټ درته ښیم دی مایکروټیک راوټر او اس کې دا وین باکس چې کوم تا کولاو کړی دی کې خپل سی ام ډي شته ټرمینل شته نو که دنه دا کمپیوټر پین کوي نو دا هم پین کولی شي نو هغه څنګه پین کوو موږ به راشو دلته کې چېرته نیو ټرمینل ته او دلته کې به مونږ پین کوو جواب راکړي که نه راکړي نو ما دا راوټر نوم خپل ماشین څه کو پین کو کنټرول سی بور کې دا به ختم شي په پوینټ پوه شوئ اوس به مونږ د دې راوټر او اس نه به 20.1 پین کول شروع کو دی به کیږي او مونږ به لاړ شو په دې دوران کې به مونږه ایډریسینګ ته راشو
بیا به چېرته راشو ایډ بټن ته 20.253/24 پوه شوئ وین پورټ اپلای ان اوکې جواب یې راکړو Yes, sir. نو دې مطلب دا شو چې زما راوټر چې کوم دی مایکروټیک د خپل ډي اس ال هم پینګ کولی شي پوه نه شوئ مطلب مونږ دا زده کړل چې دا دلته کې چې کوم ډي اس ال موډم سره کنیکټډ دی پوهیږئ که نه دی هم پینګ کو کلیر شو Yes, sir. او دې پی سي نما ای پی ورکړي ایگزیکټلی دا ګوره ما دلته ډایګرام وختي جوړ کړی ګوره د مایکروټیک د لین پورټ آی پی د 10.0.0.1 د مایکروټیک د وین پورټ آی پی 253 ما ځکه ورکړه چې مونږ ډومبه ریسرچ کړو پوره سروې هم کړی و چې زمونږ د دې نتورک کې وین ډي اس ال موډم کم یو دی دا هغه آی پی په کم کلاس کې چلی ایگزیکټلی پوهیږئ که نه نو هغه مونږ ته الریډي پته ولګي سټوری پوه شو نه کام ها جناب دا راته وای کدا مایکروټیک دلته کې د دې ځای نه زه اوس په ستاسو د سی سی ان او د ام سی سی نالج پته ولګي زه د مایکروټیک نه ګوګل پینګ کوم هغه مالا جواب نه راکړي او که زه د ډي اس ال پینګ کوم نو هغه ماته جواب راکړي ډي اس ال پکار دی چې ماته جواب راکړي ټایم اوټ یې ولې راکړو ښه یو منټ دا وجه څه کېدی شي نه خیر زما نتورک چې کوم سیټینګ دی دلته ماته هغې کې ایشو ښکاري پوهېږئ زه به لږ دا پاس کړم ویډیو ما ریزیوم کړه بیسیکلی ګوره دا ایشو زمونږ دلته ده ها د ویم ویر ورک سټیشن کې زما چې کوم سیټینګ ما کړي دی لږ دا چیک کوم وی ایم نیټ زیرو کوم یو ټایپ دی برج دی چا سره کنیکټډ دی وایرلیس سره کنیکټډ دی داسې دی که نه پکار دی چې دا خو ماته هلته کې دا شو کوي ښه نو دا خو الریډي ټیک دی مونږ به اوس داسې وکړو چې د خپل دې ماشین ته به راشم او د دې ماشین نه به زه د مایکروټیک وین پورټ پینګ کول شروع کړم جواب راکړي ایگزیکټلی ماته راکړي کنیکټیویټي به حال ده ښه اوس په چیک کو دلته به راشو د ماشین ته او دلته کې به مونږ راشو چېرته پینګ به کوو 20.1 به پینګ کوو یو ټایم اوټ راکړي او بل څه دی ښه 253 آی پی خو مونږ چې ته بل چاته نه ده ورکړې دا ایشو هم کېدی شي که نه نو مونږ داسې وکړو چې یاره دا 253 په ځای باندې 251 آی پی استعمال کو پوهېږئ که نه دا هم یو پاسیبلیټي کېدی شي چې یاره بالکل ټیک شو مطلب دا و که نه چې په دې نټورک کې داسې یو هارډویر وي چې د هغه آی پی 253 الریډي وه مطلب بل چاته په دې پوره کور لینکس کې چاته اساین شوی وه کنفلیکټ نو د هغې په وجه باندې دا ایشو په ټربل شوټینګ پوه شوئ که نه دا خو وشو نو مونږ به اوس دلته کې دا خپل ډایګرام هم چینج کړو پوهېږئ دلته کې به دا څه راشي دا به 51 راشي ویری ګوډ پوه شوئ نو ټربل شوټینګ هم پکې مې زده کړو چې کله تاسو ته داسې څه پرابلم راځي نو داسې به ګورئ چې یاره مسله کوم ځای کې ها دا اوس تاسو نه یو کوېسچن دی اوس به ستاسو د نالج پته لګي د مایکروټیک نه زه خپل ډي اس ال موډم پینګ کولی شم خو زه انټرنیټ ته نشم وتی ګوره ته چې کله خپل لیپټاپ ته آی پی ورکړي سم نیټ ماسک ورکړي ډیفالټ ګیټ وی ورکړي که نه ورکړي نو د مایکروټیک د وین پورټ ډیفالټ ګیټ وی به کوم وي
20.1 20.1 به د ده لپاره صحیح پوه نه شوئ د مایکروټیک دا چې کوم دی زمونږه د وین پورټ ډیفالت ګیټ وی به د ډي اس ال دا آی پی ایډرس د ډیفالت ګیټ وی خدا ده کنه زما ډیفالت ګیټ وی دا ده د دې ډي اس ال ډیفالت ګیټ وی به د اس پی د هغه اس پی ډیفالت ګیټ وی به دا غي یو سلسله روانه ده کنه اوس په موږ راشو جناب دا از د کو چې را مایکروټیک کې به مونږه ډیفالت ګیټ وی څنګه اساین کوو کم پورټ ته وین پورټ زبر راشم دلته سوري میګنیفایر لګ دا کوم دلته رالم آی پی ته او آی پی کې کم ځای ته رالم راوټ ته او راوټس کې به څه ورکم اډ وکم ګیټ وی به څه ورکم د 0.0.0 مطلب څه دی any بالکل ایگزیکټ ډیفالت راوټ صحیح حساب دی دی ولې خپه خپه دی په دې پوه شوي که پوه نه شوي کلیر دی لږ زه به لږ دا میګنیفایر داسې کوم په دې خو پوه شوي که نه دا به اپلای کو او دا به څه کو اوکې اوس واپس راشئ جواب راکې که نه راکې نو مونږ دا هم زده کړل چې یاره دا 20.1 زمونږ د ډي اس ال موډم آی پی ده د هغې سره کنیکټډ یم که نه ستا د موبایل کم رینج کې آی پی ده ښه نه ټیک ده که نه ته خپل لیپټاپ چیک کړه چې ستا لیپټاپ ته موبایل کم آی پی ورکړی دی هاټ سپاټ باندې کنیکټ شوی دی چې کوم د ډیفالت ګیټ وی ستا په لیپټاپ کې شو کیږي هغه به ستا د مایکروټیک دننه د وین پورټ په هغې رینج کې به آی پی ورکړي او هغه آی پی به بیا ستا ګیټ وی ته پوه شوې که نه نو ګوره تاسو یې زده کړل چې یاره د مایکروټیک ته انټرنیټ نه راتلو د هغې وجه څه وه چې ډیفالت ګیټ وی ډیفاین نه وه ښه اوس مسټر آصف ستا دپاره که ان کیس ستا په کیس کې ستا مایکروټیک ته دوه انټرفیسز لګېدلي مطلب یو کنیکشن راغلی د نیاټل نه یو کنیکشن راغلی د پی ټي سی ایل نه نو ستا یو وین پورټ آی پی به د ډي اس ایل په رینج کې دوه انټرفیسز به ته کنفیګر کړي دوه ډیفالت ګیټ وی به ډیفاین کړي پوهېږئ ستا د مایکروټیک ته به دوه ډیفالت ګیټ وی اساین شي یو به د یو ډي اس ایل لپاره بل به دا او دا یاد ساتئ ګورئ ښه چې کله تاسو دوه کنیکشن لګوئ موږ به کوشش وکړو که سبانې پکې دا لیب کېدو نو هغه لیب به هم وکړو که چېرې دوه کنیکشن تاسو لګوئ نو د یو نیټورک به هم جدایي د بل به هم جدایي لکه اوس پاکستان کې چې ته دوه ډي اس ایل راوړې نو د یو هم 20.1 دی د بل هم 20.1 دی نو ته به یو 21.1 کې او بل به څه کې نو دواړه به ګورې یو بل نه صحیح ډفرنټ وي سټوري پوهېږئ ها څه کوېسچن شته دی ځای پورې نو مونږ څه زده کړل چې مایکروټیک ته مونږ وین پورټ کنفیګر کو او بل څه او ډیفالت ګیټ وی مې اساین دا وین پورټ کنفیګر شو لین پورټ کنفیګر شو او سم ورته ډیفالت ګیټ وی هاوس یو بل تجربه کو زراله بدلتا دا لا مونږ غوړې کورس نه شروع کړی ها دا صرف د سبا لپاره مونږ څه کوو تیارې کوو زه ګوګل پین کوم مالا ګوګل جواب نه راکړي او 8.8.8 مالا جواب راکړي دواړه کې ډیفرنس څه دی ډي ان اس وجه ده مایکروټیک کې به اوس ډي ان اس انټري مونږ کوو چې دته به وایي چې دا ستا ډي ان اس سرور دی نو ته دته ریکویسټ کوو چې بیا ته څه کولی شي په پوینټ پوهېږې که نو دا اوس یې زده کوو چې یاره دلته کې به مونږ ډي ان اس څنګه کنفیګر کړو آی پي بل چېرته به راشو جناب نه دا خو ستاسو په کیس کې ستاسو هر یو کېدی شي دا خو ځکه دا ورکوم چې مونږ ته دا آسان دی که نه دوه مې ورکړل ښه اپلای مې کوو اوکې دا اوس ګوره ته پوه شوې که نه
نو تاسو یې زده کړل خپل ډي اس ال موډم هم پینګ کولی شي خپل لین والا ماشین هم پینګ کولی شي جواب درکې انټرنیټ تم تلی شي ایون بای نیم هم تلی شي اوس پرې پوه شو اوس راځو کلاینټ سایډ دا مینیمایز کو دا زمونږ یو کلاینټ ماشین دی وینډوز 7 دی وی چې زه مایکروټیک چې کوم زما راوټر دی هغه پینګ کوم جواب ول ورکړي او دی وی چې زه ګوګل ته تل غواړم نو دله جواب نه ورکړي دا غي ریزن دا دی چې مایکروټیک ته کوم آی پی اساین شوی د وین پورټ ته هغه خو زموږ په کیس کې د دې ماشین از ا پبلک آی پی کنسیډر کیږي نو هغه نیټینګ نه دی شوی نیټورک اډرس ترانسلیشن دا تاسو به په ام سی سی کې ویلي په آی پی اډرسز کې Network at net. نیټورک اډرس ترانسلیشن Yes, sir. او په سی سی ان کې هم تاسو ویلي دي Yes, sir. په سی سی ان کې باقاعده د نیټ ګورې لیبز راځي Yes, sir. په ایگزامز کې بیا د نیټ څومره ټایپس دي Yes. 3 ټایپس دي کم دي یو سټیټیک دی یو ډاینامیک دی او بل کوم یو دی پیټ دی پورټ اډرس ترانسلیشن نو دلته کې به مونږ اوس څه کنفیګر کوو پورټ اډرس ترانسلیشن یو پبلک آی پی دا کومه یو آی پی دا 192.168.20.251 د مایکروټیک چې کوم دا وین آی پی دا دا به اوس د دې پوره نیټورک څخه کی ترانسلیشن وکړي دی باندې ځان پوهه کې خبره دی پوینټ باندې دا آی پی اډرس چې کوم دی دا آی پی اډرس په د دې ټولو ماشين څخه کوي ترانسلیشن وکړي نو موږ بلار شو په مایکروټیک باندې به مونږه په نیټ کې کم یو نیټ کنفیګر کو پورټ اډرس ترانسلیشن چې کم ته نیټ ورلوډ ومې کی ټیک ده اوس چې دا مونږ څنګه کنفیګر کو نو چې بیا دی کلاینټ سایډ نه څوک ریکوست کی چې زه ګوګل ته ځم په څوک ورته وی چې زه فیسبوک ته ځم نو دا مایکروټیک بوله په دی آی پی اډرس باندې څه کوي ترانسلیشن وکړي دی به ریکوست دلته را لیږي نو په ډي اس ال کې خو الریډي نیټینګ انیبل دی دی بوله په پبلک آی پی باندې بهر ورکړي کنه مطلب دلته کې ډي اس ال سوري دلته لګیدل وایي انټرنیټ دلته لګیدل د سټوري پوه شو نو اوس مونږه اخیرنه دا ټاسک زده کوو چې مایکروټیک کې مونږه څنګه کنفیګر کوو نیټینګ څنګه کوو ټیک ده اوس په مونږه لاړ شو جناب چرته دی مینجمنت پی سی ته براشم وین باکس شو غیب شو رانه مینیمایز کړم نو خو ځه خادي او کې دي خاص خو ګره آی پی باندې مزه اکسس کولای شم اکسس مې کو بیا چرته رالم میګنیفایر باندې کوم چې تاسو تخکاری هو رالم آی پی ته آی پی کې چرته رالم فایروال کې به چرته راشي نیټ آپشن ته نیټ آپشن کې به څه ور کوي اډ وکړو دلته کې به چرته راشي ها خو کې دا زموږ سره ډیسټینیشن اډرس ورکو که انټرفیس ورکو انټرفیس پور کو چې مطلب که انټرفیس ته هر آی پی اساین کی لکه نن یو آی پی دا که سباله د وین پورټ انټرفیس آی پی سباله بدلی کبل ورځ لې بدلی کنه نو ما ورته انټرفیس ډیفاین کو دی مایکروټیک ته ما وی چې کله تاسو ریکوست راځي نو دی وین پورټ ته چې کوم آی پی مې ساين هغه به د دې کسانو سره کوي ترانسلیشن وکړي ایگزیکټلی او اکشن به پیسه غستې کیږي نو دلته کې دا ماسکوریټ لفظ چې کوم دی دا د پیټ لپاره استعمالي نو دې باره کې بیا ځان له وګورئ وایي کنه د پیټ لپاره پورټ ترانسلیشن لپاره کوم ورډ استعماليږي ماسکوریټ استعمالي دا راغی زموږ سره اوس په داسې وګورئ جناب د وینډوز 7 ته براشو لږ سات مخکې د انټرنیټ نشو پین کولای دی اوس پین کولای شي او کدی وی چې زه ګوګل ته زم التم تلی شي لاړو ځان ته ایگزیکټلی کنفیګر شو صرف په دې یو هغه باندې ګوګل کروم ډاونلوډ کو چې لګ براوزر چینج کو بیا د طریقه واخیمه چې مایکروټیک دا چې کوم راوټر وایسته
دا به تاسو په براوزر باندې څنګه اکسس کوئ نو اسانه خبرې دي کنه دلته رالو کروم به ډاونلوډ کو او دې باندې به بیا څه کوئ دا لږ بریک ګورئ جناب اوس مونږ یې زده کوو کنه چې دا چې کوم زما کلاینټ ماشین دی لکه فار ایگزامپل ما سره دا یو وینډوز 10 وینډوز 7 ماشین دی ٹھیک ده نو دې ماشین ته هم زه مینول آی پی ورکوم مطلب زه به مینول آی پی ورکوم ډیفالت ګیټ وی به ورکوم ډي ان اس به ورکوم نو که تاسو سره دوه درې ماشین دي نو هغې ته خو مونږ مینول آی پی ورکوو خو که تاسو سره وایرلس یوزرز دي پوهېږئ که نه او ته بیا هر یو وایرلس یوزر ته مینولی آی پی اډرس ورکوي نو دا خو ګران کار دی که نه یس راځئ پلیز نو اوس تاسو یو لیب ولیکئ چې ډي ایچ سی پي سرور کنفیګریشن د مایکروټیک لپاره نو مطلب دا دی چې د مایکروټیک د لین پورټ سره څوک هم کنیکټ کیږي هغه ته به آی پی اډرس چې کوم دی هغه به څه ورکولی کیږي ایگزیکټلی نو مایکروټیک کې تاسو ډي ایچ سی پي هم کنفیګر کولی شئ راوټر او اس کې پوهېږئ په دې پوینټ باندې ښه نو اوس به څه وکئ ډیوایس په اکسس کو نو که ډیوایس براوزر باندې اکسس کوئ او که وین باکس باندې اکسس کوئ نو دواړه باندې څه کولی شئ اکسس کولی شئ ښه دا ډیوایس چې زه اکسس کوم دې زما نه پاسورډ غواړي نه غواړي دا خو خبره نه ده که نه نو ټول نه بیا خو دا یې زده کئ چې د مایکروټیک کې به تاسو پاسورډ څنګه ورکوئ نو سیسټم ته به راشئ چېرته به راشئ پاسورډ ته اولډ پاسورډ نشته نوی پاسورډ چې کوم دی هغه به تاسو ورکړئ سټوری پوه شو دا هم یو ضروري خبره ده دا هم تاسو یې زده کړو ښه اوس راځم که براوزر باندې زه اکسس کوم ګورئ ورته 10.0.0.1 صحیح شو دلته به څه ورکړم سوري پاسورډ ایډمن دی یوزر نیم هم یوزر نیم پاسورډ دواړه ایډمن دي لاګین شو بای نیم والا اکسس کیږي که تا په خپل ډي ایچ سی پي ډي ان اس سرور کې انټري کړي ښه نو دا ګوره دا اوس براوزر والا انټرفیس دی نو کوم یو صحیح دی وین باکس صحیح دی که براوزر صحیح دی پوهېږئ که نه ښه زه ډي ایچ سی پي کنفیګر کوم نو رالم آی پي ته او دې کې رالم کوم اپشن ته رالم ډي ایچ سی پي سرور په دې باندې ما کلیک کو ډي ایچ سی پي سرور کې به چېرته راشئ ډي ایچ سی پي کنفیګریشن ښه نو موږ ته څه وایي یو منټ ښه لږ دغه لږ نو موږ به چېرته راځو ډي ایچ سی پي سیټ اپ ته رالم ما ته وایي د کوم انټرفیس لپاره ډي ایچ سی پي کنفیګر کړئ د لین دپاره که وین دپاره د لین دپاره هغه مې سلیکټ کړو نیکسټ وکړو موږ ته وایي کوم اډرس رینج دی دا یو دی نه دا رینج وي چې کوم سپیس نو ما ورته هغه ډیفاین کو ډیفالت ګیټ وی به د ټولو کسانو صحیح ګډ ډي ان اس به صحیح دا خو هغه دی اډرس ټو ګیو آوټ نو دا د اډرسز به ورکړي زه یم ټیک ده جی جناب نه ویری ګډ په ډیفالت ګیټ وی کې تاسو سره دوه کنیکشن وي که نه نو ستا د مایکروټیک راوټر او اس یا د راوټر بورډ لین آی پی به یو وي ډیفالت ګیټ وی به ستا د پورا اسټل یا د پورا سیټ اپ لپاره به یو آی پی اډرس استعمالي ښه که تا ډیفرنٹ وی لینز کنفیګر کړي هغه بیا تا ته سیناریو کمپلیکس کیږي نو زه یم چې هغه مه کوه دې کې دا پاسبلیټي هم شته که ان کیس تاسو سره ډیفرنٹ وی لینز وي نو دین بیا پاسبلیټي شته چې ستا یو بلاک والا خلکو ډیفالت ګیټ وی جدا وی لیني د بل بلاک والا خلکو جدا وی لیني بیا په دې کې بیا انټر وی لین راوټینګ کوي په سویچز کې هم بیا وی لین کنفیګر کوي او په هغې به بیا کنفیوز شي هغې دپاره به تاسو سی سی ان ای وکړئ بیا به راشي ها نیکسټ وکړو ډي ان اس سرور زه یم دا ورکړه او څومره ورځو دپاره زه یم خیر د یوې ورځې دپاره آی پي ورکوه 1 ډے لیز ډیوریشن که نه
او دا ریډي شو. اوس راشه وینډوز 7 ته هغه وغوښتل ته رینج راکړو رینج راکړو. اوس زه راځم وګورئ ورته دې ماشین ته دلته زه اپټین اټومیټیک لیکم الریډي اپټین اټومیټیک دی دا خو آی پی ځکه نه ده راکړې چې دلته به آی پی په آی پی اساین شوي. تاسو آی پي په آی پي پیژنئ څه ته ویلی کېږي چې کله ستا ماشین د یو نیټورک سره کنیکټ شي او هلته ډي سی پي سرور نه وي یا دی فیلډ شي نو اټومیټیکلی په 169.254 رینج کې دته آی پي میلاو شي چې دغه آی پي اډرس ته څه ویلی کېږي آی پي پا ویلی کېږي. نو اوس به موږ داسې وکړو چې د خپل ماشین ته به کښېنو او آی پي کنفیګ سلیش رینیو به ورکړو چې په زوره موږ د آی پي دپاره څه وکړو ریکویسټ وکړو. نو چې ما څنګه ریکویسټ وکړو نو زما دې ماشین ته کوم اډرس رینج کې آی پي میلاو شو 10.0.0 10.255 ښه په دې مایکروټیک کې د بیک سایډ نه آی پي اډرسز ورکوي باندې پوهېږئ که نه نو ډیفالټ ګیټ وی دا شو. نو اوس که زه دلته راشم د دې ځای نه زه مایکروټیک چې کوم ډیوایس دی هغه پین کومه جواب راکوي ګوګل هم جواب راکوي. نو دا مونږ اوس څه زده کړل چې مونږ په خپل ډیوایس کې ډي سی پي سرور څنګه کنفیګر کوو پوهېږئ که نه بل هم څه زده کړو وین پورټ کنفیګریشن څنګه کېږي دا ټولې طریقې مونږ زده کړې ډي ان ایس هم زده کړو 116 نه راځي 128 راځي دا 116 د چې دی دا به حساب چې کله ته نه دا یو ټي ټي ایل کمیږي که نه هغې بیس باندې تب ته چې هلته رسېږي که نه نو هغه یو ویلیو کمیږي تاسو ویلي که نه دا اوس چې کوم مونږ کنفیګریشن کوو که نه نو مونږ خو داسې کنفیګریشن کوو چې یاره مایکروټیک د وین پورټ نه د لین پورټ نه مونږ کیبل راوستل ته نو دا ډي سی پي مونږ د دې پورټ دپاره کنفیګر کوو ټیک ده ښه دا هم پاسیبلیټي شته چې ستا سره دا ډیوایس دی او ته وایې چې زما دا پورټ وین شي او دا هم زما سره وین شي نو دا وین 1 شو او دا څه شو اوس ریمیننګ څومره پورټس پاتې شول نو دا درې واړه سپریټ پورټس دي نو د مایکروټیک کې دا پاسیبلیټي هم شته چې ته دا درې واړه پورټ بریج کا پوهېږئ که نه یو سنګل پورټ به دې جوړ شي نه او د هغې په شان نو بیا دا درې واړو نه ته کیبلې بوځه یو سویچ ته بوځه بل ته بوځه بل ته بوځه نو دا هغه یو سویچ تا سره او دې بریج پورټ ته بیا ته څه ورکولی شي لین آی پي ورته اساین کړه بالکل ایگزیکټلی یو آی پي اوس ټولی پوه شوئ نو آصف خانه که اوس هم پوه نه یم زه به یې ته ریپیټ کړم چې که ستا سیناریو به داسې وي چې دا ستا مثال ډیوایس دې واخیستو نو دلته یو وین کنیکشن ولګوه او دلته بل وین کنیکشن ولګوه د دې نه سمپلی کیبل راوله او دا د خپل سویچ سره به یې ولګئ پوهېږئ دلته به اکسس پوینټس کنیکټ کړي ټیک ده هر یو اکسس پوینټ ډي سی پي به څه کړي آف به کړي او دا هر اکسس پوینټ لین پورټ به استعمال کړي او هر اکسس پوینټ ته به ګوره 10.0.0 رینج کې آی پي څه کړي اساین کړي سټوری پوه شوي بیا به هغه سبا وایو چې یاره مونږ دې کې هغه سرور څنګه جوړو هغه حساب ډي سی پي ته الریډي کنفیګر کړی په دې پوه شو دې ځای پورې چا څه کوېسچن شته نو دیټ واز ټوډے سیشن انشاءالله see you tomorrow